دا صحیح شو جی اوکے دی شروع کړی خو نه دی شروع خو نه دی ښه جی بسم الله الرحمن الرحيم کوم ملګری چې پاتې شو آبه د خیر ان شاء الله سبا وای ټیک شو جی ابتدا باغی وکي اول نبی غي وای جی ها دا تاسو یو ځل ویم بیا دې کې دا نوی لیکل ما وکړه چې دا بیات شوری دلته مکمل شي د دې نه بعد بیا بیات حسینی دی جی صحیح شو اول ابتدا تلاوت نه کولک بیا به دې ترازو ښه نو سبا به داسې کوو چې ان شاء الله لږ اعوذ بالله بسم الله او صرف پہل آیت یا دو آیت دا به ملکان وایي ښه چې اوس موږ ابتدا کوو د تلاوت ښه نارمل اطمینان سره آواز هم داسې دروند آواز او بلا تکلفه که یو آیت وي او که دو آیت وي سا به پورا اخلي ورته کمزوري به نه ګڼي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلته راځه دی خوا مخکې راوړه مسکین تاسو پوه شولې که نه اعوذ بالله باندې صحیح شوه جي ښه نارمل انداز او دروند آواز مطلب دا دی چې پریشانی او تکلف او یو شیم نه وي صحیح شوه جي ګوره ماته سا به پورا اخلي اعوذ بالله وی که بسم الله وی داسې کمزوري خبره به نه ګڼي ځکه کېدای شي سا دې اعوذ بالله کې هم کمه شي بیا نو سا اخیستل پورا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استاد سواخ لتاسو وای بیا سا وخل بیا وایا आवाज یو لیول کې وي ښه مخکې وروستو بره ښکته دا شی نه وي سا واخله چې بیا ووایه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ساوخ لتاسو سوئے دا چې تاسو کوم انداز یاد کا کنه دا بزان سره یاد ساتي دا نوی چې دلته خو موږ سره خو وای او بیا چې ځان لشي بیا درنه غلط را غلط شنه دا تصور کې ساته ځان سره خام دا مضبوط حضور زینب هم کنه تاسو ساوخ لتاسو وای صحیح شو جی یو آیت یا دو آیتا چې دلته یاد کې عمده سیاد ځان سره ویسا چې بیا ځان لم الته تلاوت کې چې صحیح کې ښه مونږ سو آیتونه ویلو خو نن پکې یو وایو جی ان للمتقین
مفازا. شو جي دا بیاتی اصلی قرار تاسو سواخلی ہوئے تاسو مفازا کی مدی اصلی دے یو الف نبی زیاد نراکا نوگ دے ان للمتقین مفازا. تاسو سواخلی ہوئے الف مد دے ٹھیک شو یو الف مد دے زیاد پہ نوک دے بیا وای سواخله مزیدار شوق سره ان للمتقین مفازا. حدائق وأعنابا. خراب دے احتیاط سره کوا ماته له خراب دے احتیاط کور سره راستین له کمزوري شي خراب دے فکر وته کو تاسو بیت اصلي نواو کته کنه حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. دا زمونږ شو تلاوت صحیح شو جی سبا به انشاءالله الرحمن سملګری دا تلاوت هم کوي ښه چاته چې ښه ټیټ یاد کړي او محنت یې پې زیات به پیل اورئ کوم چې له کمزوري وي به دویم نمبر کې واورئ اورئ به ټول انشاءالله که کمزوري او که ښه یاد کړي اورول به ټول کوي انشاءالله صحیح شو جی دا تلاوت کې اوس راځو اشعارو ته خپل چونکې دا اشعار د نبي علیه الصلاة والسلام مدح کې دي نو دا عام اشعار نه دي نور النبي على العوالم أسفارا. فأبان أسباب الرشاد وأظهارا. وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة
وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام راق أرواعها راق أرواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا راق أرواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا. ٹھیک شو جی خیر ما سره وای به چې نبی وایي جی مزو سکور ویم وشريعة الإسلام راق أرواعها ويجي أرواعها راق أرواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا. سوز لزه سوي بیا پوهیږي خیر دی دا خبره نشته. قاف را مدغم نی راق أرواعها راق أرواعها دا غزي لګران دي نو ټیک دی ښا. وشريعة الإسلام راق أرواعها راق أرواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا. وشريعة الإسلام راق أرواعها راق أرواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا. دا چې کله مونږ آیات کې فټ کو د خیر ان شاء الله بیا به خبرېږي صحیح شو جی. دې کې لګ دا بعضی کلمات ګران دي خو خیر هغه ټیکيږي ان شاء الله. لکه اوس مونږ چې حدائق کې ګوره فابانه فټ کړی دی صحیح ده کنه دا شنورم د لمونږ فټ کوو به ان شاء الله صحیح شو جی. نو دا بیات شوری قرار یا بیات شوری جواب اوله حصہ دې کې پوره کیږي. وشريعة الإسلام راق أرواعها وشريعة الإسلام راق أرواعها راق أرواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا. راق أرواعها والكفر أصبح جيشه
خبره لاړه جي لګ لګ په پوه شوي. خیر کله تاسو د اشعار نه دی ویلي که نه نو چې یو شی چا نه ویلي هغه چې ورسره بلدی ورځې پې لګي که نه عربي اشعار خو تاسو نه دی ویلي نو چې دې سره تاسو بلدېږئ ورځې او یو ټایم به لګي خو چې لږه توجه کوئ بیا پې پوهېږئ بس ټیک شو جي. دا را قرواعها قاف د را سره مدغم کو دلته ټیک شو جي. نو ابتدا څنګه کوو؟ نور النبي على العوالم أسفارا. نارمل آواز درون آواز. فأبان أسباب الرشاد وأظهارا. وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام راق أرواعها. وشريعة الإسلام راق أرواعها. راق والكفر أصبح جيشه متقهقرا. راق أرواعها والكفر أصبح جيشه دا زموږ اشعارو صحیح شوه دي. تلاوت لږ بیا وکړو بس بیا به چوټي وکړو. صحیح شوه ټایم پوره دی. صحیح شوه جي. ګوره ما سره ووایي بیا څنګه تلاوت به کوو. ګوره جي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چت لاړې. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا.
دا زمونږ د تلاوت ابتدا شو جي دا به اوس یادوئ ښه روزانه په دې پریکټس کوئ چې انشاءالله دا تاسو ته یاد شي مخکې به بیا پسې ځو ابتدا په دې بیات کې لږه ګرانه ده ٹھیک شو جی دا چې کله تاسو بیات مزیدار یاد کوئ که نه وروستو لهجات بیا په خپله یادولی شي انشاءالله هر ځای کې ابتدا لږه ګرانه وي صحیح شوه که نه خو کله چې ابتدا وشي بیا کار الله پاک وروستو اسانوي ابتدا کول لږ ګراني او چې ابتدا دې وکړله مخکې بیا ځه بیا به الله پاک لین سیده کوي او کار به اسانېږي نو تاسو ابتدا کې ډېر محنت وکئ دا نه چې ګوره بس یو ځل اعوذ بالله بسم الله وویل او یو ځل د ان للمتقین وویلې بس ختم او ته پوه شولې نه پوهېږې داسې په اسانه دا چې کله درته تکېني سبا د خیر او دا میږ داسې ورته لګېدلې بیا به نور هم نه لاره ورکېږي بیا به غبراویږي مثال کے طور پر که نه نو دا به ته ځان سره بار بار وی چې دا خوب مضبوط او پوخ یاد کړي بس بیا چې که دلته ناست ورور او که په محافلو کې ناست بابا به ډاډه لګی بېغمه صحیح شو جی ها څه خبره یې بیا وایي شي دا شي ګوره جی وشریعت الاسلام دا ګوره دریم سټپ دی ښه اول سټپ مونږ داسې وایو ګوره وشریعت الاسلام اول سټپ دی دویم وشریعت الاسلام اوس دریم ته ګوره ها وشریعت الاسلام وشريعة الإسلام راقا رواعها وشريعة الإسلام دا قاف کا مشدد نکی کا نا نو قاف درا سر مشدد کا بس ادغام ہو کے راقا رواعها راقا رواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا والكفر أصبح جيشه متقهقرا شوري بیات دا سیده دا شوري بیات کنه چې دا بس یو قسم سره اختتام هم وي لکه دینه بعد قاری صاحب چې څوک تلاوت کوي مخ کیږي نو دا بیات پوره کی دلتا که بیا رست اوړي که سباله جې ته ځي او که سیګاله ځي عموما رست او سباله خلک ځي ٹھیک شو جی دې کې دا پوره شي دا به مونږ انشاءالله بیا په آیتونو کې وایو بیا به ښه پې پوهېږئ صحیح شو جی څه خبره بیا ما ته وایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين